أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا سورۃ فاطر آخری آیاتون دی مخی آیاتونو کے تذکرہ و دلائلو ددے چی اللہ واحد لا شریک دے، اللہ عالم الغیب دے، اللہ علیم بذات الصدور دے، آغا اللہ قادر دے، اللہ رب العزت ستاسو خالق او مالک دے، تاسو آباد کړی ای پزمک کې یو بل پسې تاسو رستو راولی. نو اس چیم یو سړی انکار کوي نو داغي وبال به په ده باندې یي. کافرانو لا داغی کفر نور سن زیاتی کئی ما سوا د خفگاننا د غسینا د عذابنا چی سمرا یو سڑے کفر کئی امر دا اللہ غصہ پاغا باندې زیاتی گی. کلچے یو سڑے کفر کئی دا اللہ بیزاری پاغا باندی یی. کافرانو کفر کافرانو لا تاوان زیاتی. بیا دلائلو پا توحید باندے پرد د شرک باندے. اسمانونو زمکہ کے سو برخی والد اللہ سره نشتی، کتا سوائے چشتی نو وی خائے داغی کارنامے خائے اغی چی سب پیدا کرلی اغو خائے داغی دا پارا سبرخ پا آسمان کشتے اغو خائے پاغی بانے سے دلیلی اغا دلیلو خائے. کہ اللہ رب العزت سے کتاب کے داغی بارہ کی سخبر کڑی یا غوخائی نشتی ورسرا. دا شیطانان، دا ظالمان، کافران، مشرکان دی دیو بل سر چی وعدے کئی نو دا دوکے کئی غلط منگڑت قصے بیو بل توئی نا خود دوکی دی دوکا کئی ہے صحیح خبر ہوتا نہ کئی. بل دلیلو دا اسمانو زمکے راٹنگون کے اللہ دے ددے قبض اختیار دا اللہ پلاس کی دے. بل چالا اللہ رب العزت ددے واک و اختیار نہ دے ورکڑے. کسوک وئی نو غلط بوئی چی دے زمکے نظام دا زمکا اسمان چی راٹنگا کرلنو دا میخونو راٹنگا کرلوئی. اوتاد وطوئی وطد میخ توئی نو بازی پکی ویدہ اوتادو راٹنگا کرلا. بازی اقتاب دی ویدہ غی راٹنگا کرلا. ننا دا ټول سچی دی دا اللہ پا قبض اختیار کی دی. کالائی پری دی اللہ رامائل کی سو کے بیاسی دا کون کے نشتی راٹنگون کے سوک نشتی دا اللہ نہ سوا.
اوس د خلکو له یو قسم زجر او تخویف ورکوي، زجر ورکوي په دې باندې چې او دا کتاب دا پیغمبر دا خو تاسو په وینا راغلی، نو تاسو اوس د خپلې وینا نه انکار کوئ. دی ویلیو د هغې تذکره کوي که موږ له چېرته یې دغسې کتاب راوړی شو، موږ ته دغسې یو پیغمبر راغی، نو موږ به د دې نورو خلکو نه ښه هدایت والی یو، لیکن موږ سره نشتی. نورو ځینو کې الله رب العزت د هغې تذکره کوي. نو اللہ وی دروں میں لے گو، کتاب میں ہم درو لے گو، یر در کون کے پیغمبر میں ہم درو لے گو، بشیر و نذیر میں در لے گل لے. نو شکل راغے نو د دې نفرت نور زیات شو، ولی استکبارا ومکر السیئ، دی تکبر کے تکبر کول، دی مکرونه کوي بد مکر کول، او سچی کې نو هغه بریبې نو ته چې مکر کې بد نو داغي انجام بسئی. یو سړی کاڼي باندې اسمان ولی نو دی با انجام به دې سره وځي، اکاڼه چې په اسمان طرف ته لاړ شي برا نو دا به یو حد پورې لاړ شي او بیا به واپس شي د هغه ځای نه. نو چا چې گزار کړلی نو د هغه په ککرۍ لګي. چې ته مکر کې بد مکر کې نو د هغې نقصان به چا ته یې خو تا ته به یي که نه. نو دا خلک څه کوي د مخکینو خلکو باندې چې کم حالات راغلي د هغې انتظار کوي، تخویف ورکوي په دې باندې. او مخکینی قومونو ته وګورئ، مخکې څومره تیر شوي دي. نوح علیہ السلام نے واخلا یو دے بل نوح علیہ السلام قوم عادیان سمودیان، شعیب علیہ السلام قوم فرعونیان قارون نمرود ناټول پکې دي. څه شو څه چل ورسره وشو؟ الله چې کومه فیصله ده نو هغه اټل ده، خلک دې وګرځي. دا خلکو انجام څه شو؟ او بیا یو خبر دام کوي چې بعض خلک پکې لاس سنډي، دا مټ اوچته کی من اشد منا قوه، زمونږ نه طاقت کې څوک زیات دي، څوک شته زما مقابله وکي. الله رب العزت وی هغه خلک چې هغې دغسې وینا کړوه هغه مې تباه برباد کړو، هغې خپل بدل وانه غستو. کانو اشد منهم قوه، هغه خلک د دې خلکو نه په طاقت کې ډېر زیاتو، مال کې زیاتو، نفرۍ کې زیاتو. الله وی تباه مې کړو. څوک تپوس کوونکی و، څوک بچ کوونکی بیا و. الله رب العزت صبر کوي. ولو یؤاخذ الله الناس بما کسبوا، کچره الله دا خلق رانی ولې د دې د بدعملۍ په وجه باندې نو په دې ځمکه باندې یو سیند سر نه وپرېښی، ولې ټول لګیا دي په معمولی خبره باندې، په لږه ډېره خبره باندې الله عذاب نه ورکوي. څو پورې چې دا سړی په دې کفر کې ښه کلک شوی نه وي او مجموعي طور باندې په کفر کې دی کلک شوی نه وي، الله عذاب نه راولي. دی لګیایي کفر کوي په کفر کې کلک شي، بیا د کفر دعوت ورکوي، نو الله رب العزت په عذاب راولي. او نیټه د الله په ذمه مقرر ده، مخکې کېدل رستو کېدلی نشتی. سورت ممتازو پاغا مثالونو باندې، سورت ممتازو په مسله د توحید باندې، سورت ممتازو
په دې باندې چې څوک د الله نه سوا بل چاته را مدد شوی نو هغې ته شرک ویلی چې دا خلق ولا ينبئك مثل خبیر اول دغه ویلو یکفرون بشرککم دیتا شرک وی او هغه به بیا او الله تاسو له هغه خبر درکو نو دیتا غیر الله ته आवाज کول داغه نه غختل هغه تر مدد شویل دیتا شرک وی دا د شرک قسم دی واقسموا بالله جهاد ایمانهم او قسمونه کړل دي خلکو په الله باندې کله قسمونه ددي لئن جاءهم نذير کچره راغه دیتا سوګیر ور کون کې ليكونن اهدا من احد الامم نو خامخا یبدی شبدی اهدا زیاد هدایت والا من احد الامم د یو د نور امتنا فلما جاءهم نذير نو کله چراغه دیتا ير ور کون کې ما زادهم الا نفورا زیاد نکدی لرا مگر نفرت دی دا سویلو نور زینو کې الله ذکر کې ہدایت تذکرہ کوي یو زید اسی وي کمنګ ته چته کتاب راغلې نو منګ به هدایت والے ولې دغه کم کتاب چې راغلې نو وای منګه داغه د درس او تدریس نه وهم عن دعا عن دراستهم لغافلین منګه د دې د درس او تدریس نه خبر یو په دې کتاب کې تورات کې سدي په انجیل کې سدي ولې دغه جواب بدل ده نو مونږ ته نه یو خبر که زمونږ په جبه کې راغې څوک پیغمبر راغې څوک کیو کتاب راوړ نو مونږ به ښه هدایت والی یو الله وی راغې تا نو چې کله راغې نو انکار یې وکړو انکار خلا جدای بیا هغه پسې ورپسې شو بیا د هغه پس هغه تکلیفونه ورکولو پسې ورپسې شو بیا داغه په مرګ پسې ورپسې شو داغه د کلینه د شړلو پسې ورپسې شو یو خبره خو نه و نو الله رب العزت وی نفرت یو کو نفرت زیاد شو استکبارا فی الارض و مکر السیئ دا کارونه چې کول نو ولې کول د تکبر د وجینا استکبروا استکبارا تکبر یو کو تکبر کول ومکروا مکر السیئ یا یمکرون مکر السیئ دا خلق څه چل کوي بیا دا خلق دا کسب کې تکبر کوي تکبر کول مکرونه کوي مکرونه کول یا تکبر کړل تکبر کول او چل ولی کړلی بد چل ول کول پس مکه کې لګیا دي تکبر کوي استکبارا فی الارض د وجه د دینا چې تکبر کړل تکبر کول پس مکه کې و مکر السیئ او مکرونه کړلی مکرونه بد ولا یحق المکر السیئ او نر پریوزی مکر بد الا بیاری مگر په حال خپل باندې چا چې کړل نو داغه باندې را پریوزی سزا به د چای چا چې دا کسب کړل نو سزا باغ ته ملاوي فعل ينظرون الا سنت الاولين داخله کې انتظار نه کوي مگر د طریقو د مخکینو خلکو باندې چې کوم حالات راغلي او کومي طریقې راغلوي هغه طریقو انتظار کې داخله ا طریقې سوي د نوح عليه السلام قوم ته ګوره کنه عادیانو ته ګوره سمودیانو ته ګوره نور ته ګوره فلن تجد لسنت الله تبديلا چربون ممیت طریقو د الله د پاره بدلیدل ولن تجد لسنت الله تحویلا چربون ممیت د الله طریقې د پاره بدلی اوریدل چا واوړي بل تر تشي نه چا چې بد کړي نو پاغه باندې با عذاب را پریوزي مکر بد کړي نو مکر بد په پاغه را پریوزي حالت بداغه بدی دا مخکنا دا طریقه را روانه ده چا چې شرک کړل کفر کړل د پیغمبر خلاف کړل ناغه تباشي وی دي نو کده خلکو هم دغه سه وکړه نو دی بم تباش و اولم يسيروا في الارض آیا داخل ګرځي نه پزماګه فینظروا چې وګوري کیف کان عاقبت الذين من قبلهم
څنګه چې وګوري چې څنګه شو انجام دا کسانو چې دینه مخکې وو وکانوا اشد منهم قوة او هغې سخو د دینه په طاقت کې ډېر طاقتور خلک وو. اوس خو خبره لاړه کمزورۍ طرف ته روانه ده. انسان چې ګورې نو کمزوری شوی دی. چا مثال پیش کړی ابتدا کې یو دور کې دی کمزوری و بیا وروستو دی طاقتور شو. نو اوس د انسان د طاقت نه وروستو بیا د کمزورۍ دور را روان دی. دا د کمزورۍ نه وروستو د طاقت نه وروستو بیا کمزوري ده. بوډاوالی دی که نه بوډاوالی کې بیا سړی کمزوری شي. منځ کې په ځوانۍ کې د ښه مضبوطي کلکي. نو دا د دنیا آخري وخت دی. وسو نو دنیا آخري وخت دی نو کمزوري را روانه ده. وکانوا اشد منهم قوة او وہ هغې سخت د دینه په طاقت کې ډېر سخت. ناغي به دا خبره کوله من اشد منا قوه زمونږ په طاقت کې څوک زورور دي څوک شته زمونږ نه خو څوک طاقت کې زورور نشتی زیات نشتی. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض او نشته وما كان الله نبي الله ليعجزه چې عاجز کی الله لرا من شيء چې عاجز شي الله د سشینا پاسمانو کې او نه پزماګه کې اس شي نشتی دي. ما كان الله نبي الله چې هغه عاجز شي د سشینا پاسمانو زماګه کې الله عاجز کیږي نه الله کمزور کیږي نه الله ما عجز ناراضي کمزوري ناراضي. دا ټول مخلوق چې دی نو دا کمزور دی. چا چې ویلي چې الله در سره مل نه اے عبدالرحمن کله ښکرې در سره یک تنهایی وي. دا ټول انسانان که یو طرف ته شي د الله مقابله نشي کولی. انه کان علیما قدیرا یقینا الله دی هغه علم والا دی هغه قدرت والا دی الله پوه دی الله قدیر دی قادر دی. ولو یؤاخذ الله الناس بما کسبوا کچری الله رانی ولې دی خلق لرا په سبب دا هغې چې دی کم کسب کړل ما ترک علی ظهرها من دابه نو نه به پرېښو دی په دې ځمکې په شا د دې ځمکې باندې یو زنده سر هیڅ زنده سر به نو پاتې کړی. والا د خلقو په کسب باندې دا خلق را نشي نظر. ولو یؤاخذ الله الناس بما کسبوا کچری الله رانی ولې د خلقو لرا په سبب دا چې خلقو کم کسب کړل نو ما ترک علی ظاهرها نو به پاتې کړي نه به پرېښو دي په مخ د دې ځمکه باندې من دابه زنده سر یو شی به نه پاتې شي. ولکن یؤخرهم الی اجل مسمى لیکن الله رستو کوي د خلقو لرا دا نیټه مقرره پورې یو نیټه را روانه ده مقرره ده د الله په نسبت باندې چې کله نیټه راورسي د یو تن راورسي ناغه لاړ شي د خلقو راورسي هغې دپاره یو وخت الله مقرر کړی چې په دې باندې عذاب راځي نو پلان کې تاریخ باندې به راځي پلان کې ورځ باندې به راځي پلان کې ټیم باندې به راځي الله ته معلوم دي. فیضا جا اجلهم نو کله چې راشي نیټه د خلکو نیټه چې راشي نو بس هغه عذاب پې راشي نیټه چې راشي د سړي د مرګ نو سړی مړ شي. فإن الله کان بعباده بصیرا یقینا الله دې په خپلو بندګانو باندې لیدونکی الله به ټول باندې لیدونکی دی. نو کله چې وخت راشي نو بس الله طرف ته لاړ شي که یو تن یو که ډېر دي. کله الله رب العزت فیصلو کی په یو کلی باندې کله الله رب العزت فیصله کوي په یو تن باندې نا یو تن باندې فیصله کوي د مرګ یو تن باندې فیصله وکړي د دنیا نه د منتقل کېدو او کله الله رب العزت عذاب فیصله وکړي د یو کلی باندې په یو قوم باندې په یو علاقه باندې ټول واخلي یبوزي ټول مړه کړي
نو الله خبردار دی په خپل بندګانو باندې لیدون کې دی نو الله لیدون کې په خپل بندګانو باندې سچ دی کړلی الله ته معلوم دی سبب وته الله پیش کوي هغه واقسموا بالله جهاد ايمانهم او قسمونه کړي دي خلقو په الله باندې کله قسمونه دي لئن جاءهم نذير کجر راغې دي تير ور کون کې لا يكونن اهدى من احدى الامم نو خامخا شبدي زیاد هدایت والا د یو د امتونو فلما جاءهم نذير نو کله چراغې دي تير ور کون کې ما زادهم الا نفورا نو زیاد نکا دے خلق لرا آغی دارات لو داغی مگر نفرت پیغمبر راغی نو ددی نفرت زیاد کو کتاب راغی نو ددی نفرت زیاد کو مخی صورت مائدہ کی تیرشیو پیغمبر چی رازی نو نفرت زیاد ہے کتاب چی رازی قرآن رازی دا آسمانی کتاب رازی نو دے خلق نفرت زیاد ہے دا نفرت زیاد ہو اللہ پاک ہوندہ رازی خبر ابل شانی دا ہر یو سڑی مزاج جدا جدا دے زمک دا دام جدا جدا دا باران بارکے اللہ قرآن کریم کیم ہوئی بل چام ویلی باران کے در لطافت تبش خلاف نیس در باغ لال رویت در شرب و مخص وہ اکل چے باران کی گی نو باران پا سما پا غربانے پا اوبوبانے پا دیٹول بانے یو شان کی گی ہر سبانے یو شان باران کی کم چی خوگز مکدا خز مکدا نو پاہے کہ خلی خلی بوٹی راو خیجی او چی کم خراب از مکدا جو پاہے کہ خراب بوٹی راو خیجی دقسی مثال دا قرآن کریم دے پیغمبر مثال لے پیغمبر راغے قرآن راغے نو دے خلقو دزرون نا وس بڑاس را پورتکی گی نو چی کلا یو سڑی زڑخ دے پزڑکی انابت دے دا اللہ نے یردا نو دے راشی نو نیک اعمال شروع کی ایمان راوڑی نیک اعمال کی او چکلا دا بلشانی جو آگا پا جنگ بانے را پورتش لیوانے چکلا روری پلاری زوی دغه لیوانے رانسی وچی دے بوزو ڈاکٹر لا نو دغه پلاری زوی دغه خپل خپلوان د دې لیونی بدخوان نه چې دا به د بدخوای خو دغه سړی سګي هغه پس را پورته کیږي په سکون باندې وਹੀ په لته وਹੀ چیچل کوي څک یو سکي بعض خلک یو هغه چې دغه سي حالات جوړ شي به په زنجیرونو تړي په پړو باندې تړي نو کیږي راټینګي نه بازي نو کټ باندې وتړي ولې نقصان رسي بیا الته کې اوسړه هغه دا خیر خوایي کې ډاکټر لې بیا او نظم وي ډاکټر له نظم ولې دا تاسو ته نه ولې ونه ښکارم سو نغه دی خیر خوایي کوي او هغه غني دا چې دا زما بدخوا دي پیغمبر راغل هغه خیر خواهی کوي او دلته دا خلق مریضان دي لیونی دي نو دی غنی دا چې دا زمونږ بدخوا دی پیغمبر ته بدخوا وي نو نفرت زیاتی کیږي استکبارن فی الارض دی تکبر کون کی دی تکبر کول فزمک کې و مکر سیئ او چل ول کئی بد چل ول کول ولا یحق المکر السیئ الا باهله ان را پریوزی نرا گری دا مکر بد مگر خپل اهل لرا نرا پریوزی مکر بد مگر خپل اهل باندې فهل ينظرون الا سنت الاولین نو داخله کې انتظار نه کوي مگر د طریقو دا اولنو فلن تجد لسنت الله تبدیلا نو چریبون مومیت د طریقو دا الله د پاره بدلیدل ولن تجد لسنت الله تحویلا او چریبون مومیت د طریقې دا الله د پاره اوړیدل اولم یسیروا فی الارض آیا نگر زیدہ خلق پس مگے فینظروا چوبری کیف کان عاقبت الذین من قبلهم سنگ شوان جام دا کسانو چے دین مخیو وکانو اشد منهم قوتا او آغی سخود دینا پا طاقت کے
وما كان الله ليعجزه من شيء او نه دی الله چې عاجز شي دا سشینا پاسمانو کې او نه پس مګه کې انه کان علیما قدیر یقینا الله دې په قدرت والا ولو یؤاخذ الله الناس بما كسبوا کچری الله را نیولې دې خلق لرا په سبب دا چې کوم کسب کړل ما ترک علی ظاهرها من دابا نو نه او پاتې کړي په مخ د زمکه باندې دې زمکه په شا باندې من دابا سو زنده سر مخی د زمکه شا غوي موږ د مخی د زمکه مخ وایو د زمکه په شا باندې رواني بعضی نور روایتونو کې امراضی خبر د سره لاړ شي نو خبرو ته وی زما په شا باندې چې څوک ګرځېدو نو پای کې ته زما خوخ وي بد سړی نو هغه ته وي ته زما بد شوي وي نن ما ته واله شوي نو ته زما حالت وې نه ولکن یؤخرهم الی اجل مسمى لیکن رستوکه الله دې خلق لرانی نیټه مقرره پورې فیضا جاجلهم نو کله چې راشي نیټه دې خلقو فیضا جا فین الله کان بعباده بصیرا یقینا الله دې په خپل بندګانو باندې لیدونکې الله رب عزت موږ قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله اللهم قنا عذابك وما تبصر